السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم ګرانو کتونکو نوخار کې د قوت سماعت نه محروم ماشومان چې معذور وي بنیادی طور باندې غوږونو د ژبې نه د اورېدو نه ویلو نه د دوی د تعلیم او تربیت دپاره دلته یو عالمي معیار اداره په دې خټ کلي سټاف سره دغلته جوړه ده د اکرم آباد کې او د هغې باقاعده نن افتتاح شوه. دې خو هسې کار کولو د ډېر وخت نه د کې جي او چې کوم ماشومانو اولنی دویم کلاس وي دریم نو د دې د هغې خپل یو لیول دی خپل نصاب دی او زه حیران شوم تاسو یقین وکئ چې دومره زبردست لیول یو تعلیمي اداره د قوت سماعت نه محرومو ماشومانو دپاره دلته په نوخار کې شته او د دغې نن افتتاح باقاعده وشوه. د دې چې کوم بین الاقوامي تنظیم دی PPAF د هغې سربراہ ریچرډ ګیری او زمونږ د نوخار د بنګ MPA میا عمر کاکا خیل هغه پیته کټ کا او افتتاح کا افتتاحي تقریب ته خطاب وکړو د دې بین الاقوامي ادارې دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت او د عالمي تنظیم PPAF د هغې په اشتراک سره دلته د څه وخت نه کار کوي نو یو منظم طریقې سره د هغې باقاعده افتتاح نه پس میډیا سره هم خبرې وشي او خطابونه مو شو. ریچرډ ګیری دا ډېر زبردست انسان دی او د تیر څه وخت نه دلته پاکستان کې د معذورو ماشومانو حوالې سره کار کوي. د هغې وینا دا ده چې د هغه خپل ماشوم قوت سماعت نه محرومو نو هغې دې ته مجبور کړو چې د ماشومانو دپاره نن د مختلفو ښارونو کې مختلفو ځایونو کې د داسې سکولونو په صورت کې یو ډېر لوی نیټورک شروع کړی دی. کوشش دا دی چې چونکې د معذور ماشوم هغه کور کې هغه ته پیدا شوی هغه د دې حالت نه سفر شو او دغه مشکلات هغه نږدې نه کتلي نو هغې باندې دغه ښځې خاوند دومره کار وکړو چې د دې پاکستان د معذورو بچو دپاره غوږونه او ژبه جوړ شو او هسې که مونږ ووایو نو دا دومره لوی تنظیمه دلته په دې نوخار کې کار کوي او د دومره ټولې ادارې د دوی دپاره مثال هم دی. د کلاسونو حالت که وګورئ د ماشومانو د تعلیم و تربیت حوالې سره که خبره وکړو نو جدیدترین د اشارو ژبه چې کومه ده په پښتو کې ورته موږ د اشارو ژبه ویلی شو. د مختلف شیزونو د هغې اشارې او اول نه تر اخره پورې د دوی چې کوم تربیت دی عالمي معیار تعلیم دلته ستاسو په دې نوخار کې ورکوي او حکومت خیبر پښتونخوا د دې ډېرې غټې منصوبې سرپرستی کوي نگراني کوي بلډینګ یې وله ورکړی دی او نن میا عمر کاکا خیل د هغې دپاره د روډ هم اعلان وکړو چې کوم نور د بلډینګ رینوویشن دی د هغې دپاره چې کوم کار ضرورت دی نو هغې دپاره هم اعلان وکړو. وزیر اعلی سره د موقع نه خبره وکړه او بیا ریچرډ ګیری د هغه دپاره نن وزیر اعلی سره د ملاقات اهتمام هم وشو. میا عمر کاکا خیل په دې موقع باندې ووایي چې دا اداره د تعلیم لحاظ سره دستکارۍ سنټر لحاظ سره د IT لحاظ سره او چې څومره مختلف قسمه تعلیمونه دي نو د هغې ثاني نشته په دې پوره صوبه کې. دویمه خبره دا ده دلته چې کومې طریقې سره د ماشوم تربیت کیږي د هغه د خوراک د ژوند تیرولو نو ما دا سوچو چې دا کم بار صحیح خلک دي نو د هغوی نه په ښه طریقې سره زمونږ په دغه سکول کې ډېر زبردست طریقې سره د هغوی تعلیم و تربیت کیږي. زمونږ دا یو تعلیمي اداره چې ریچرډ ګیری د نوخار کې د دې نوخاریانو دپاره چلی د حکومت خیبر پښتونخوا په اشتراک سره نو دا زمونږ د دې ټولو سکولونو دپاره تعلیمي نظام دپاره زمونږ د ډاکټرانو دپاره زمونږ د مقامي چې څومره خلک دي د هغوی دپاره یو مثال دی او دلته دې لږه دوره وکړي. زه دا ګڼمه چې دا راتلونکي وخت کې زمونږ نوخار کې د معذورو ماشومانو د قوت سماعت نه محروم ماشومانو د هغې کم بوج دی نو هغه د والدینو نه د خاندانونو نه ختمولو سره سره هغه هلکان په خپلو خپو باندې د صحیح خلکو مقابله کې ودرول هغوی نه پروفیشنل جوړول هغوی نه انجینران جوړول هغوی نه چې کوم سافټویر انجینران او د معاشرې بهتر فرد هلته مونږ لیبارټري صحیح کړي جدیدترین لیبارټري د ساینس هغې تربیت هم پکې کېدو نو مطلب دا دی چې راتلونکي وخت کې به د ډاکټرۍ نظام هغې باندې هم کار کېږي نو دا د نوخار دپاره د خوشحالۍ خبره وه. مونږ چې ګورو نو زمونږ په پاکستان کې د قوت سماعت نه محروم خاص کر د معذوره ماشومان دا چې
کوم خلکو ورسره واسطه وي نو هغوی ته پته خدای ډېر لوی بوج وي بیا په معاشره باندې او دلته کې د هغې دپاره انتظامات ني د هغې دپاره سهولیات ني په معاشره کې د هغې د وخت تېرولو دپاره نو بیا د هغې د روزګار او د جابونو د دغې خو هم پته نه لګي نو دا هم د یو ډېره زبردسته خبره وه دغلته چې څومره سټاف نو هغې کې ما چې اندازه لګوله 80% هغه هم پکې سپیشل خلک مطلب ګونګیانو استادان کم چې هلته کار کولو والا خلک دي نو ډېر کم سټاف هغه مجبورۍ د صورت نه هغه ټیک ساتلي دي ګلې چې څومره سټاف دی هم د دې نوخار نه او مردان نه یو ځای بل ځای نه هغه هم ګونګیان دي مطلب دا د سپیشل پرسن دي نو ډېره زبردسته اداره وه ما ویمې چې خپل نوخار سره هم شیر کړو د خپل صوبایي حکومت خیبر پښتونخوا حکومت هغوی ته په دې دومره غټه منصوبه او په دې دومره ښه کار باندې او د دې سرپرستی کولو باندې کم ادارې چې دې سره لګیا دي کم خلق چې دې سره لګیا دي نو هغوی ته خراج تحسین هم پیش کوم او دوی ته سلوټ وکړم ډېر لوی کار کوي او زمونږ ریچرډ ګیري دلته چې کم میلمه دی د پاکستان کې او د کلونو نه دلته ګمنامۍ سره نه په میډیا شته نه په څه شته او دلته کې دومره غټه اداره چې مونږ هم نو خبر چې دومره غټه اداره عالمي معیار اداره دلته په دې نوخار کې موجوده ده او راتلونکي وخت کې که دا داسې چلیږي نو زه ګڼمه دا به د خیبر پښتونخوا د معذورو ماشومانو دپاره یو غټه یونیورسټي ثابتېږي